الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. زما انتهائی قابل احترام عزتمندو اوریدونکو ورونو، په دې مقازو د ادارې عکس او آواز انتهایی شکرګزار یم او هغې دپاره دعاګو هم یم. کم چې د الله د دین او د الله د قرآن د آواز او د قرآن و سنت د خوشبویۍ د عام کولو دپاره خپل جدوجهد کوي او هغوی ما ته دا مقرره کړه چې خپلو ورونو سره زه مخاطب شم. دا د سوره حشر څه آیاتونه ستاسو د مخې ما بیان کړل چې الله تعالی فرمایي د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ او هر یو نفس دې دا وګوري چې د سبا دپاره څه انتظام کړی دی او څه شی مخکې لیږلی دی او د الله نه ویریږئ. یقینا الله ستاسو په ټولو عملونو خبردار دی او د هغه کسانو په شانتې مه کېږئ چې چا الله هیر کو نو دیو ځان هیر کو. دا په اصل کې فاسقان دي. د اور خاوندان او د جنت والا خلق دا برابرېدی نشي. کم خلق چې الله جنت والا حساب کی نو هغه خلق کامیاب خلق دی. کچری دا قرآن په یو غر باندې نازل شوی وی نو دا به تا لیدلی وی چې دا به د یرې نه ټوکړې ټوکړې شوی وی او دا مثالونه الله تعالی انسانانو ته بیانوي د پاره د دې خبرې چې دوی فکر وکړي او تدبر وکړي. خو ګورونو زه به غواړم دا چې ټولو نه اول تاسو دې خبرې ته متوجه کم چې مونږ او ستاسو خپل دنیا کې د راتلو مقصد څه دی، زمونږ د ژوند څه مقصد دی او الله تعالی مونږ څه دپاره پیدا کړي یو. نو الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانان او پیریان خالص خپل بندګۍ او غلامۍ له پیدا کړي دي. بندګي او غلامي څه ته وایي؟ دا سوال چې کله اولنی انسان حضرت آدم علیه السلام پیدا کېدو نو فرشتو سره یو فکر پیدا شو او د هغې دا خیال و چې بندګي او غلامي صرف د الله پاکیزګۍ بیانولو ته او ذکر اذکار ته او د الله تقدیس او تحلیل ته وایي. نو د دې وجې نه هغوی دا خیال وکړو چې زموږ نه څه کمزوري راغلې ده د الله تعالی په دې بندګۍ او غلامۍ کې چې الله بل انسان پیدا کوي. نو هغې الله تعالی ته وفرمایل چې الله دا انسان ولی پیدا کې؟ د دې انسان چې کله پیدا شي نو دا به په دنیا کې یینې به تویوي، دا به خونریزي کوي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مونږ ستا تسبیح او ستا پاکیزګي مونږ بیانو. نو هغه وخت کې الله تعالی د هغې ته د وضاحت دپاره او د دې خبرې دپاره چې دا خبره صفا شي چې د الله د بندګۍ او د غلامۍ نه مطلب څه دی او د هغې نه مقصد څه دی. نو د دې وجې نه الله تعالی هغه وخت کې هغې ته دا ووی چې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ او زه ډېر پوهېږم. او چې کله آدم علیه السلام پیدا کو او هغه له یو علم ورکو او د هغې په باره کې کله فرشتو نه تپوس وکړو نو فرشتو ته هغه معلومات نه وو او هغې دا ووی چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الله پاکه چې کوم شی راته تا نه دی ښوولی نو هغې باندې مونږ نه پوهېږو. نو د دې وجې نه آدم علیه السلام بیا الله تعالی هغوی ته ورمخکې کو او آدم علیه السلام نه هغه تر نه تپوس شو د هغه ټولو څیزونو
او بیا چې کله هغه ټول معلومات او جوابونه ورکړل نو بیا الله تعالی هغه ته وپرمایل چې ما خو تاسو ته ویلو چې زه په غیب باندې ډیر زیات پوهیږم او په هغه څه پوهیږم چې باندې تاسو نه پوهیږئ، تاسو ښکارا کوئ او بیا پټوئ، په هغه ټولو څیزونو باندې زه پوهیږم. د دې وجې نه وروسته بیا آدم علیه السلام هغه ته په باره کې الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو او دا حکم یې وکړو چې اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. فسجدوا الا ابلیس، نو هغوی سجده وکړه لیکن ابلیس سجده ونه کړه. وکانه من الکافرین، او دا په ازل کې د کافرانو نه وو او دا د دې دپاره الله تعالی دا سجده وکړه په دې باندې چې څرنګه الله تعالی خپل یو خلیفه دنیا ته رالیږي، خپل یو نائب دنیا ته رالیږي، نو د الله تعالی چې څومره فرشتي دي او د هغه په کائنات کې چې نور څومره مخلوق دی نو هغه ټول الله تعالی د آدم علیه السلام او د دې انسان چې الله تعالی هغه ته خپل خلیفه ووي او هغه ته د عظمت یو مقام ورکو، دا ټول هغه دغه په اختیار کې ورکړل چې کله هغه د الله تعالی د هدایت مطابق د دنیا د نظام د چلولو دپاره څومره کار کوي نو هغه فرشتې به د هغه خدمت کوي، هغه آب و هوا به د هغه خدمت کوي او دا ټول کائنات به د هغه سره ملګری. د دې وجې نه زمونږ او ستاسو مقام په دنیا کې د الله تعالی د طرف نه د الله تعالی د یو نائب دی، د خلیفه دی، او د هغې مطلب دا دی چې په دنیا کې مونږ د خپل ژوند به په خپل اختیار باندې به نه چلو، بلکې مونږ به د خپل ژوند په هغه طریقه باندې چلو چې کومه طریقه زمونږ اصل مالک مونږ او تاسو ته ښوولې ده او د هغې مطابق مونږ ته د ژوند تیرولو د نظام یو هدایت مونږ ته راکړی شوي دي. د دې وجې نه زمونږ او ستاسو د ایمان او د عقیدې بنیاد دا دی چې مونږ په دنیا کې د الله خلفا یو، د الله غلامان یو، د الله تعالی بندگان یو، او بیا د دې بندګۍ طرز او طریقه هغه څه ده؟ هغه صرف دا نه ده چې مونږ مونځ وکړو، روژه او حج او زکات وکړو، مونږ د الله تعالی ذکر وکړو، د الله تسبیح وکړو، ذکر چې ذکر او تسبیح او مونځ دا کار خو فرشتو هم کوو، خو زمونږ او ستاسو ذمہداري د دې نه لږ مخکې ده. والحافظون لحدود الله، چې مونږ د الله تعالی د دین او د الله تعالی د پولو څوکیداري کوو او د هغې مطابق مونږ په دنیا کې مونږ خپل ژوند تیرو. دا د الله د غلامي او د بندګۍ د انداز او دا سلیقه دا به څنګه چې کوم الله ته منظور ده، نو د دې دپاره الله تعالی دنیا ته 1,40,000 کم پیغمبران راولېږل چې هغه مونږ ته د غلامۍ او د بندګۍ هغه طریقه مونږ ته وښیي. مونږ او تاسو چې مونځ کوو نو زمونږ دا مونځ مونږ او تاسو ته د الله تعالی غلامي را یادوي او د الله تعالی د غلامۍ او د بندګۍ هغه طریقه او طرز مونږ او تاسو ته ښیي. که مونږ او تاسو روژه نیسو، که حج کوو او که زکات کوو، نو دا الله تعالی مونږ د الله د غلامۍ او د بندګۍ هغه لار او طریقه مونږ ته ښیي. او څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي نو هغه پیغمبرانو مونږ ته د الله د بندګۍ هر پهلو د ژوند په هر یو اړخ کې د الله د دین او د الله تعالی د رنګ مطابق خپل ژوند تیرولو طریقه مونږ ته ښوولې ده. او بیا زمونږ او ستاسو مونځ، روژه او حج زکات مونږ او تاسو هغه غټ عبادت لپاره الله تعالی تیارول غواړي چې هغه په ټوله دنیا کې د توحید نظام، د شریعت نظام او د شرک نه پاک نظام او د الله د غلامۍ او د بندګۍ نظام دی چې هغه د مسلمانانو د ژوند په هر یو اړخ کې هغه رنګ غالب کېدل پکار دي. او هغې ته الله تعالی فرمایي چې صبغة الله ومن احسن من الله صبغه، د ټولو نه ښایسته رنګ چې دی هغه د الله دی او الله نه ښایسته رنګ بل نشي کېدی. نو د دې وجې نه مسلمان د ده په 24 غنټې ژوند کې به د ده په مونځ، روژه او عبادت کې به هم د الله تعالی رنګ به د ده په دکاندارۍ او کاروبار او د دنیا په بل نظام کې په کسب حلال په معاملو کې به هم د الله تعالی رنګ به او د دنیا سره د نور د ژوند چې څومره نظام دی، که دغه د تعلیم نظام دی، که هغه د ژوند د تیرولو د عدل او د انصاف او د فیصلو نظام دی، نو په هغه ټولو نظام کې به د الله تعالی رنګ به غالبي او د دې قرآن او سنت رنګ به غالبي. د دې وجې نه هغه خلک چې کوم په دې باندې یقین او ایمان ساتي
چې کوم سړی په دې دنیا کې د الله تعالی په باندې ایمان او دا عقیده لري چې کومه او تاسو د ژوند په ټول ژوند کې د دنیا هر شی زموږ سره شته خو چې موږ سره ایمان نشته نو موږ تاوانیان یو او موږ تباهال یو او که د دنیا هیڅ شی موږ سره نشته خو چې موږ سره د الله تعالی رضا ده او موږ سره د الله تعالی هغه منشا مطابق موږ خپل ژوند تیر کو نو دا زمونږه کامیابی او زمونږه او تاسو ګټه ده او د دې وجه نه د ایمان خاوندان چې کله مونږ کوي نو هغه په مانځه کې هر وخت کې 15 وخته په هر مونږ کې او بیا په هر رکعت کې په سوره فاتحه کې دا دعا کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چې الله مونږ ته هغه لار چې کومه باندې ستا پیغمبران او نیکان خلق تللی دي په هغه لار باندې مونږ وچلې او په هغه لار مونږ روان کې چې کومه باندې من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انبياء صديقين او شهداء او صالحين تللی دي او هغه لارونه مونږ د يهودو نصاراو د لارونه د هغه لارونه چې هغه د شرک لارې دي د هغه لارونه چې د الله د نه د بغاوت لارې دي او هغه لارې چې د الله تعالی د يرولو لارې دي هغه نه مونږ وساتي اوس دا سوال پیدا کیږي چې مونږ او تاسو دا کم دعا خپل رب ته کوو مونږ په دې کې مخلص یو واقعیتا مونږ پرشتیا دا دعا د الله تعالی نه مونږ کوو چې مونږ کم خلق چې هغه د الله تعالی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دي صدیقین او شهدا دي نو دا غینه په دنیا کې سمال او دولت او بنگلې او محلونه په میراث کې نه دي پاتې شوی هغه نه په دنیا کې دین او د دین خدمت پاتې شوی دی دا په کوم ځمکه باندې چې مونږ او تاسو دلته وخت یې او مونږ او تاسو الله تعالی دا سعادت راکړی دی چې زموږ سره نږدې په گاوند کې د الله تعالی کور دی نږدې په گاوند کې زموږ سره مسجد نبوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده او هغه ځمکه مقدسه د حرم ځمکه چې پاغه باندې د الله د دین د غلبې لپاره محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دلته قرباني کړې دي او تاسو بیا داینه چې ټولي دنیا نه خلق دلته راځي د الله کور ته راځي الله د کور سره هغه لګیای او هغه د هغه سره چمټاویږي او یو ځای کیږي هغه د هغه نه چار پیر طواف کوي هغه دلته دایني چې دلته مونږه دا طواف مونږ کوو نو دلته مونږ ته زمونږ او تاسو نکاح چې هغه مونږ د ملت ابراهیم باندې یو او ملت ابيكم ابراهيم هغه زمونږ استاد پلار او نیکه ده نو هغه ابراهيم عليه السلام دلته کم خزانه دلته کم محلونه داغه کم ماڼۍ داغه سلوي کاروبار دا مونږ ته نه پاتې داغه چې مونږ ته کم شی پاتې ده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تاسو د ابراهيم عليه السلام چې کم زیاده هغه د هغه نخه مونږ ته پاتې ده چې د الله د بندګۍ نخه ده الله ته سر به سجود کېدو نخه ده او دلته چې کم مونږ ته زیونه پاتې دي چې شعیب ابي طالب پاتې ده هغه چې مونږ ګورو چې د الله او دغه پیغمبر الله د دین د پاره کوم ولګي او تندې تیری کړی دي او دلته چې مونږ ته یادېږي نو هغه دا یادېږي چې دلته هاجره ابي اسماعیل عليه السلام او ابراهيم عليه السلام په څومره سخته کې په لګ او تند کې په یو شړ غر کې هغه خپل بچي وګرځول الله د رضا لپاره او بیا تاسو سوچ کوئ چې هغه انداز په الله څومره خسته ولګېدو چې کم ځای کې د اوبو په تلاش کې هاجره ابي منډه وهلې ده ترله وهلې ده نن په هغه ځګونو باندې ټول دنیا اهل ایمان ته دا حکم دی چې الته تاسو صحیح وکئ الته تاسو منډه وهاي دا ولی چې دلته زمونږ استاد اصل مقصد د الله تعالی رضا ده او بیا څومره انبیاء علیه السلام چې دلته پاتې شوي دي او هغه انبیاء علیه السلام هغه د ژوند مقصد د خدای رضا او هغه هم دنیا کې مونږ او تاسو ته د الله د دین نه د قربانونه چې هغه دین د پاره شهیدان شوي دي دین د پاره قتل شوي دي دین د پاره د هغه باندې ولګي او تند او سخت تیر شوي دي هغه دین د پاره د هغه ویني بایدلې دي د دین علاوه دا غوي څه شی مونږ ته دلته نه ملاويږي د دې په مقابله کې چې زمونږ او تاسو د چانه پناه غواړو نو هغه فرعون قارون نمرود شداد او هغه ابو جهل مونږ او تاسو دا وایو چې خدایا هغه په لار باندې مونږ روان نه کی
مونږ او تاسو د پاره دلته چې په دې وطن کې ابو لهب چې یو ډیر زیات ښایسته انسان، یو ډیر ښه شکل والا انسان، ډیر سپین پړقېدونکی انسان، د هغه د لارې مونږ دعا د الله تعالی نه کوو، بلکې مونږ چې دعا کوو نو د هغه انسان چې هغه تک تور حبشي انسان دی، زمونږ بلال سیدنا، زمونږ سید بلال دی، مونږ له الله هغه لار راکوي او زمونږ هغه لار چې په کومه لار مونږ د الله رضا طرف ته ځو او مونږ الله ته رسو، هغه لار مونږ او تاسو دپاره زمونږ او تاسو دپاره پکارېږي. دې وجې نه خوږورونو تاسو چې دې وطن ته راغلي یئ، یقینا زه په دې باندې پوهېږم چې زمونږ په ملکونو کې هلته مشکلات دي، مصیبتونه دي، لږې او تندې دي، هغې د وجې نه تاسو مزدورۍ دپاره دلته راغلي یئ. تاسو دا سوچ کړی دی چې دلته یو ریال چې دی نو دا په 230 روپۍ دی، نو د دې وجې نه تاسو خپل کور او وطن او هر څه پریښي دي. خو تاسو دا بالکل مه هېروئ چې تاسو دلته د الله د کور په ګاونډ کې اوسئ او تاسو د الله په کور کې چې یو مونځ وکئ نو دا یو پلاک دی. تاسو چې د الله د پیغمبر په جومات کې په مسجد نبوي کې مونځ وکئ نو دا یو په 1000 دی یا د دې نه زیات دی. نو د دې وجې نه تاسو د پاره چې هغه دنیا د پاره تاسو سوچ کوئ، خپل کور د پاره سوچ کوئ، نو دې د پاره هم تاسو سوچ وکئ چې خپل آخرت د پاره هم سوچ وکئ. د دې وجې نه د آیاتونه ستاسو د مخې ما بیان کړي دي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والا خلکو الله نه ویریږئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او تاسو یو نفس تی خامخه ځان سره دا حساب وکړي چې د سبا دپاره د څه شی مخکې ولېږو. یقینا زمونږ او ستاسو دپاره دا هم سبا دی چې مونږ سبا له خپل وطن ته ځو، نو چې خپل وطن کې زمونږ او ستاسو دپاره مونږ هلته دومره څه ولېږو چې زمونږ او زمونږ اولاد هلته په هغې باندې د عزت ژوند هلته تېروي، هلته مونږ د ولږې او تندې سره نه یو مخامخ، هلته مونږ او تاسو ته سهولتونه حاصلي، ستاسو او زمونږ بچي هلته صحیح تعلیم حاصلولی شي او مونږ او تاسو هلته خپل ځان له د سر یو سایه او یو کور برابر کړی شو، څه داسې کاروبار برابر کړی شو چې زمونږ اولاد په هغې باندې خپل وخت تېروي. خورونو تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ، الله په نظر کې چې کوم شی سبا دی نو هغه زمونږ دغه سبا نه دی چې مونږ خپل وطن ته لاړ شو او په هغه وطن کې مونږ خپل سبا دپاره مونږ خپل ژوند تیر کړو، بلکې اصل سبا هغه دی چې هغه د قیامت ورځ ده. وللآخرة خیر لک من الاولی، او هغه آخرت زمونږ او ستاسو دپاره د هغې د دې موجوده دنیا نه، د دې موجوده وخت نه هغه ډیر زیات ضروری دی، د هغه ډیر زیات اهمیت دی. د دې وجې نه مونږ او ستاسو دپاره چې دلته کوم وخت مونږ تېرو نو چې څرنګې مونږ د دنیا دپاره دلته غواړو چې یو څو په څو چونده زیات مونږ دلته آمدن واخلو چې مونږ خپل د کور کلي هغه سبا مونږ روښانه کړو، نو راځئ ورونو چې لږ د هغه آخرت دپاره هم سوچ وکړو او هغه آخرت دپاره چې په هغې کې مونږ دلته چې زمونږ ته یو ریال په 230 باندې دی، نو هلته یو ریال د الله په دربار کې یو په 200 دی یا د هغې نه دوچند دی یا د هغې نه ډېر زیات دی، او دا دنیا پانی ده، دا دنیا پاتې ده. د دې وجې نه رونو مونږ او ستاسو د دغې سوچ او فکر د لاندې به مونږ داسې به نه یو چې مونږ وایو چې مونږ دلته راغلي یو نو بس زمونږ څه ژوند به په مزدورۍ او نوکرۍ کې به تیر شي. زه بالکل دا منم او دا زما مشاهده دلته وشوه چې یو سړی دی چې هغه ته د شپې په 1 بجې باندې کمپنۍ ته د هغه ډیوټۍ ته حاضري ده، نو هغه ټیک په 1 بجې باندې هلته پاسي او هلته ځان رسوي. دا ښه خبره ده، بده خبره هم نه ده، خو د دې په منځ زمانه کې دا په کار نه دی چې موږ د شپې ډیوټي وکړه نو بیا سهار مونځ که موږ نه قضا شي نو دا څه خبره نه ده، بیا که موږ نه د تلاوت وخت تیر شي نو دا څه خبره نه ده، یا که موږ بیا ټوله ورځ خوب کوو نو ځکه موږ وایو چې زه نن خو مې 100-200 ریاله پیدا کړي دي اوس به زه په آرام باندې خوب کوم. نو رونو دا زمونږ هسې نه چې د ګټې په ځای باندې موږ ځان ته د تاوان سره موږ او تاسو ځان مخامخ کړو او د آخرت نه موږ بېغمه شو. دا د رمضان میاشت زمونږ او تاسو باندې دبره شوې ده، ډېر زیات دلته یو ښایسته نظام دی د منځونو د عبادتونو د تراویح، او زما به ته خپل ورونو ته دا درخواست چې دا مقضایان مه کوئ، د دې موقع نه فایده واخلئ او خپل منځ پوره کوئ. دا ډېر زیات بعضې وخت کې زه دا وینم
چې 2 رکعاته او 4 رکعاته مونږ په تراویح کې خلک وکي او هغه ځای نه بیا روان شي او هغه ځای نه بیا په منډي نو دا خپل منځونه پوره کوي دا خپل ګټه چې دا نیمګړی مکي ځکه چې هغه انسان ډیر زیات بد قسمت دی چې د باندې رمضان راغی او رمضان کې دا الله باندې ځان ونه بخو د دې وجې نرونو الله تعالی فرمایي چې د ایمان خواندانو الله نه ویریږي د الله نه د الله د تقوا اختیار کوي او تاسو خامخا سوچ کوي چې تاسو د سبا د پاره څه شی ولېګو او د دې خپل ځاني چې کوم موږ او تاسو عبادت کوو چې په مونږ کې مونږ اخلاص وکړو مونږ او تاسو د روجو کې مونږ کوشش وکړو په تراویح او ذکر کې مونږ او تاسو کوشش وکړو د مونږ او تاسو د پاره رونو د ذکر دا اس ګرانو مثلا نه د مونږ او تاسو که سحر مونږ د خوب نه پاسو خو په آرام خپل خوب وکا خو د خوب نه چې پاسې دي نو د خوب نه د پاسې دو یو دعا ده هغه دعا تو وایا او دا غي نتیجه بدای چې الله تعالی بستا سره امداد وکي ته نن دلته ناس او ستا سره ډیر زیات فکر دی چې زما په وطن کې به زما د کور به سهالي او الته به دا غي د سوکۍ سهالي هغه به سوک ساتي تاسو ته دا حضرت ابو دردار رضی الله تعالی عنہ یو دعا ده چې هغه دعا کې الله تعالی دا یو هغه چې ولله چې یو صحابي هغه په خپل روان دی او خلک هغه ته وایي چې پلاني کلی کې اور لګیدل دی ستا په محله کې او ستا کور وسو او هغه وته مسکه شو چې نه زما کور نشي سوځي کې د دومره دته ایمان وای دته عقیده او یقین وای او بیا هغه او پرمایل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا خو ولیدا او هغه دعا چې کله زوې ما هغه دعا ما سحر ویل دا نو زما ایمان او یقین دی چې زما کور نشي سوځي کېده او واقعیت نه مغه شان شوی و چې هغه ټول محله سوی و او داغه کورل ته بچ شو نو کدا یو دعا مونږ او تاسو وایو نو دی باندې زما استاد ستاوانو شي خو په دې ذریعہ باندې الله تعالی په کور او په کلی کې به الله تعالی زمونږ استاد حافظ او ناصر شي تاسو د اولاد به الله تعالی هغه به تاسو سرپرست شي په دې کې څه مشکل خبره نشته او تاسو په لارې باندې ځئ نو په تاسو لسوک مخې لرازي نو تاسو هغه باندې سلام واچوي دا هغه سلام به تاسو له الله تعالی ډیر زیات اجر درکړي دی باندې تاسو وخت نه لګي په دې باندې تاسو ستاوان نه کیږي تاسو په د روپیم تاوان نه کیږي او بیا خپل ټیک ټیم باندې تاسو خپل منستر راشي بیا منست چې جمعه ته نن وځي دا غي دعا شته جمعه ته دراوتو دعا شته د پرزو نو ورستو دعاګانې دي چې هغه دعاګانې مونږ او تاسو وایو یو آیت الکرسی کومه د فرض منځنه ورسته مونږ تاسو وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د فرض منځنه پس د آیت الکرسی وای نو د هغه د پاره د هغه بیا خپل خوخه ده چې د جنت په کومه دروازه باندې هغه غواړي نو هغه د جنت ته ننوځي دا ټول شیزونه دي چې دا الله تعالی مونږ او تاسو ته الله تعالی به مونږ او تاسو ته په دې باندې دریادیږي په دې ذکر باندې او دا قران د دې لپاره چې مونږ او تاسو په دې قران د دې علم مونږ او تاسو زده کو رونو مال ډیر زیات ګیله را زماره پیدا شي زملایشت هم تلوما او هغه ځکه ما دا ولیدا چې په یو کال کې دننه د دنیا د لپاره زمونږ د وطن هر یو سړی چې هغه التا ملایشیا جوړ زده کړي یو شپږ میاشتې یا کال چې ولګي نو ملایشیا بیا هغه داسې وای لکه دا چې دغه خپل جوړي دلته په سعودي عرب کې د نن چې کم زمون خلک راغلي دي نو هغه د خپل کاروباري د هدا پوري چې څومره د اغه ته د جبي ضرورت ده نو بعضي زمون دي خلک ده چې هغه دومره خيسته عربي وای چې هغه عربي جبه هغه زمون د دې زیاده عربيانو په سره هغه کې څوک فرق نشي کولای خو کم ځای کې چې د قران عربي ده کم ځای کې چې د قران ترجمه ده چې کم ځای کې موږ د الله ته رسیدې شو کم ځای کې موږ په الله تعالی اخرت په زمون حقيقي نو په هغه لحاظ باندې کوم د چانه د قران د یو صورت ته پوسوکو نو دا غیبه ولا ترجمه هم نه ورزي هغه به داغه بچیله به امن ورزي او دام زمونږ ډیره لوی بد قسمتي ده چې مونږ خپل بچو په باره کې څوک زمونږ نه تاسو کی چې بای ستا څومره بچی دي داغه څه پوزیشن ده نو مونږ به زر زر په خوشاله باندې هغه تشمار کو پلانې بچې مې هغه لسمو کو او دومره نمبر واغسته او پلانې میډیکل کالج ته لاړ پلانې انجینیرینګ کالج ته لاړ او هغه دومره په ټاپ باندې داغه نمبر راغې او پلانې ملک ته ولا اپلای کړی دا هغه ملک ته روان دي دا ټولي خبرې په خپل ځای دا ټیک خبرې دي په مونږ او تاسو د خپل اولاد او د خپل بچو حق دی خورونو دا به ډیر زیات خی چې مونږ او تاسو د خپل بچو د پاره د الله د دین زده کړه د قران زده کړه
دا حدیث زده کړه او د دیندارۍ په روش چې کوم دی په هغې باندې د هغې د روانولو دپاره مونږ او تاسو څه انتظام وکړو او په هغې باندې مونږ خوشحالي وکړو او مونږ په فخر باندې خلکو ته ووایو چې زما بچی د قرآن عالم دی، زما بچی د قرآن حافظ دی، زما بچی هغه دیندار انسان دی، هغه خپل لمونځ په پابندۍ باندې کوي. او ورونو یقینا مونږ او تاسو دپاره حلال رزق ګټل دا ثواب هم دی، دا عبادت هم دی. کسب الحلال فرض بعد الفرض، بلکې دا یو فرض او په مونږ باندې ذمہ داری ده. خو که مونږ او تاسو د خپل ګټې وټې په دې نظام کې د حلال او د حرام تمیز ونه ساتو او مونږ او تاسو په خپل مال کې په څه نه څه په طریقه باندې په هغې کې د چا حرام یا پردی حق په هغې کې ورننوځي، نو د هغې نتیجه به دا شي چې کم اولاد دپاره مونږ او تاسو ګټه کوو نو هغه اولاد آخرت به مونږ هم تباه کړو او د ځان آخرت به هم تباه کړو. د دې وجې نه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم نبدت من الحرام فالنار اولا بها. کومه غوښه چې حرام نه جوړیږي هغه دپاره اور ډېر بهتر دی، د هغه ځای اور دی. نو که مونږ او تاسو د خپل منډو تړو او مشقتونو باوجود خپل ځان دپاره او د خپل اولاد دپاره داسې انتظام وکړو چې د هغې په نتیجه کې هغه اور ته ځي، نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره د خیر خبره به نه وي. ځکه الله تعالی فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان د اور نه بچ کئ او خپل اولاد د اور نه هغه بچ کئ. نو د دې خبرې دپاره تاسو کوشش وکئ چې ستاسو په حلال مال کوشش د ګټلو وکئ. هېڅ داسې خبره را نشي چې په څه نه څه طریقه باندې په هغې کې حرام پیسه شامل شي او د هغې په نتیجه کې زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت تباه شي. د دې وجې نه رونو زمونږ به زه خپل رونو ته دا هم درخواست کوم چې څنګه مونږ او تاسو د خپل اولاد غم کوو، د خپل بچو غم کوو او د خپل ځان غم کوو، دغسې زمونږ او ستاسو کوم مال چې الله مونږ او تاسو له راکړی دی وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ستاسو په دې مال کې الله تعالی د محروم خلکو دپاره او د ولیدلو خلکو دپاره هغې یو حق مقرر کړی دی. د زکات نه علاوه هم ستاسو زمونږ د مال دام د الله دی او په هغې کې د صدقو په شکل کې مونږ او تاسو دپاره په کار دا دي چې خپل هغه خلک چې د هغو هېڅوک نشته او د هغې یا یتیمان دي یا هغه کونډې دي یا هغه دیني مدارس دي او هغه په داسې حالات کې چې هغه د الله تعالی دین زده کوي او د هغې په وجه باندې هغه د ګټې مټې نه هغه رابند کړی شوي دي، د هغه خلکو دپاره مونږه انتظام وکړو، مونږه سوچ وکړو چې زمونږ په چم ګاونډ کې مونږ ته پته چې زمونږ په کلي کې څومره یتیمان دي، څومره کونډې دي او څومره بېوسه خلک دي او په عام حالاتو کې هم او بیا په روژې کې خصوصا مونږ چې تاسو خپلو بچو له د دې ځای نه څه لیږئ نو په هغه وخت کې د هغه محرومو خلکو او د هغه مجبورو خلکو دپاره هم تاسو څه حصه لیږئ. او ځکه دا کار کوئ رونو چې زمونږ او ستاسو د دې دنیا نه پس چې کوم آخرت را روان دی نو په هغې کې د مؤمن نښه او نښانه دا ښوولی شوې ده په قرآن کې ويطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، چې هغې خپل طعام او رزق هغه په یتیمانو او په قیدیانو او په مجبورو او مسکینو خلکو باندې د هغې مال خوړی کېږي. داسې نه ده رونو چې مونږ او تاسو کم مال ګټو دا ټول مال مونږه ځان سره خزانه کوو، دا ټول خلک زمونږ نه خوري، یاران خوري، دوستان خوري، په غم او خادو کې په لکونو روپۍ خرچ کېږي. خو د مؤمن دپاره چې کم شی په آخرت کې په کار راځي نو هغه خوراک دی چې ستا طعام یو مسکین او مجبور سړي ته ورسي، یو ضعیف او کونډې او یتیم ته ورسي او بیا د هغه خلکو نه هیڅ قسم هغې باندې ونسباتلی شي، د هغو باندې څه احسان ور وانړولی شي او د هغوی ته وویلی شي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، مونږه چې تاله دا څه شی درکو نو دا خالص د الله د رضا دپاره او په دنیا کې ستا نه د دې مونږه څه اجر او څه شی مونږ نه غواړو او ځکه نه غواړو چې مونږ دا غواړو چې زمونږه اجر هغه آخرت دپاره هغه قایم پاتې شي. خوږو ملګرو او ورونو او اوریدونکو زمونږ او ستاسو چې څرنګې په مونږ دا لازمي دي چې خپل 24 غنټې ژوند مونږ او تاسو د الله د رضا مطابق تیر کو، څرنګه چې مونږ باندې دا لازمي دي
چې مونږ او تاسو په خپل اهل او عیال او خاندان کې دننه د قرآن رنگ غالب کو، هغه کې د قرآن تلاوت عام کو، هغه کې د قرآن علم او تعلیم عام کو. دا د قرآن تفسیرونه په هر ژبه کې لیکل شوی دي، د اسلام کتابونه په هر ژبه کې لیکل شوی دي، پښتو، اردو او په انګریزي او په هر ژبه کې چې تاسو بچی دي او تعلیم والا خلک دي، هغه د دین د تعلیم دغه کتابونو په ذریعہ باندې. او اوس دا یو ډیر لوی کار لکه څنګه چې زمونږ ورونو د ادارې عکس او आवाज تنظیم کړی دی، په دې طریقو باندې بیا ډیر زیات په اسانۍ باندې د قرآن تفسیرونه او د دین دعوت لپاره تاسو ته دنیا سیډیګان او کیسټ هغه تاسو ته ملاويږي چې هغه باندې تاسو د خپل کورونو کې د الله تعالی आवाज د دین هغه دعوت هغه کې تاسو عام کولای شئ او د خپل کور ماحول تاسو د دین مطابق تاسو جوړولای شئ. نو دا تاسو د لپاره انتهایی یو مناسب موقع ده. دین علاوه رونو تاسو داینئ چې دا وطن چې نن دلته دا سرسبز شاداب دی، په دې وطن کې اوبه نشته، په دې وطن کې خشکی ده، په دې وطن کې غرونه دي، په دې کې دشتونه او شګې دي. خو د دې باوجود چونکې دلته ابراهیم علیه السلام زمونږ او ستاسو نکاح د الله نه یو دعا کړې وه د دې ښار او د دې د ماحول د امن ساتلو لپاره او د دې ورزق اهله من الثمرات او دا دعای کړی و چې دې کې کم خلک ووسی دې خلکو د پاره د رزق تنظیم وکا. یو وخت داسې و چې دا د قریشو خلک د عربو نه به خلک دنیا ته تجارت لبتلل او دنیا کې به پیسې ګټلې بیا براتلل او دلته به پاغې باندې وخت تیرو. او نن هغه حالات دي چې هغه وطن کې هیڅ چاته بل چلته د تلو ضرورت نشته، بلکې ټولې دنیا نه دلته خلک راځي او دلته پاغې کې د هغې وخت تیریږي. دا زمونږ او ستاسو د نکاح ابراهیم علیه السلام دعا ده چې هغه مونږ او تاسو ته قبول شوې ده او د هغې په نتیجې کې هغه د آب زمزم د هغه پاغې کې چې د الله څومره بې پایانه رحم دی، پاغې کې چې څه کمی نه راځي، هغې نه چې څنګه ټولې دنیا ته هغه لګیا دی او هغې نه سپلایي کېږي، همدغسې دا د الله تعالی د دین یو ښایسته د الله د رنګ یو نظام هغه زموږ دلته په دې جوماتونو کې د الله په کور کې په مسجد نبوي کې او په دې ماحول کې قایم دی. د دې وجې نه زمونږ او ستاسو دپاره د خپل وطن په باره کې هم دا یو سوچ پکار دی چې دا څه وجه ده چې زمونږ په وطن کې سیندونه دي، هلته نهرونه دي، هلته مرغلرې دي، هلته اوبه دي، ځنګلې دي او سبز و شاداب وطن دی، په هغې کې ګیس دی، په هغې کې نور قسم دنیا سامان دی. لیکن د هغې باوجود هلته زمونږ او ستاسو ژوند چې دی هغه په امن نه دی، هغه په خوشحالۍ نه دی، هغه په سکون نه دی. او هر وخت کې زمونږ او تاسو هر سحر چې راخیږي نو هغه سحر مونږ او تاسو له د غم یو پیغام راوړي. که مونږ او تاسو هر یو اخبار ګورو، که مونږ تاسو د ټلویزیون یو چینل ګورو، نو د خپل وطن نه به مونږ او تاسو ته د یو تکلیف او د مصیبت یو هغه به راځي. د دې ټولو حالاتو دپاره هم زمونږ او تاسو قرآن او د الله تعالی دی کتاب مونږ او تاسو دپاره الله تعالی یو لار یخې ده او هغه لار مونږ او تاسو ته الله تعالی یخې ده. څنګه چې د آخرت په باره کې د الله تعالی مونږ او تاسو ته دا حکم دی چې لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. څرنګې چې د اور والا خاوندان او د جنت خاوندان برابر نه دي، جنت والا خلق کامیاب او کامران او خوشاله دي او دوزخ والا خلق تباہ او برباد دي. نو دسه الله تعالی بیا دام فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کدا الله دا کتاب په یو غر نازل شوی وي نو هغه غرونه به هغه به ټوکړي ټوکړي شوي وي د الله د يرنا او د الله تعالی د حکم د منلو د وجنه. لیکن زمونږ بد قسمتي ده چې زمونږ په وطنونو کې زمونږ په کورونو کې هم زمونږ دین غالب نه دی، زمونږ په ضلعو کې هم د الله دین غالب نه دی او زمونږ په وطن کې هم هغه رنګ غالب نه دی چې کوم رنګ د قرآن جوړول غواړي. نو هغې د وجې نه زمونږ وطن او زمونږ ځمکه هغه زمونږ دپاره یو جهنم جوړ شوی دی او هلته هره ورځ زمونږ چې راځي نو هغه د یو مصیبت او د یو غم پیغام مونږ ته راوړي. هلته هر شی شته خو هلته سکون نشته، هلته اطمینان نشته. نو چې دا سکون او اطمینان نشته نو د هغې دپاره هم دا قرآن مونږ او تاسو ته یو علاج مونږ او تاسو ته راکوي
چې کدا قرآن مونږ او تاسو الته په خپل وطن کې دا غالب کو هغه باندې د الله تعالی رنگ زمونږ او تاسو د ژوند په اړه یو شوبه باندې هغه حاکم شي او سرنګي چې زمونږ په جماعت کې د الله تعالی جماعتونو کې د الله تعالی د تابعداري یو نظام دی په هغه نظام کې دننه که زمونږ یو امام چې هغه مونږ باندې ډیر قابل احترام دی خو هغه که کمزه کې قرآن او سنت نه داغه نه غلطي کیږي نو مونږ هغه ته وایو چې سبحان الله الله پاک دې ته پاک نه لہذا ته دا خپل اصلاح وکا او دا غي په وجه باندې زمونږ هغه د جماعتونو رنگ هغه یو خیسته رنگ دی د یو اخوت او ضرورولۍ یو نمونه هغه پیش کوي خو چې کله مونږ جماعت نه بهر راوځو نو الته بیا چونکې د الله تعالی نظام او د الله دین الته غالب نه نو دا غي په نتیجه کې الته مونږه مصیبتونو سره مخامخ کیږو نو مونږه او تاسو په ډیوټي او ذمہ دارو کې دا مرাজি چې مونږه دلته خپل مال په حلال وګټو او خپل مال مونږ د خپل اولاد صحیح تربیت کو او خپل وطن کې مونږه د دې خبرې کوشش وکړو او هر ځای چې کېدای شي او هر څوک الله د دین د غلبې د پاره کار کوي نو چې مونږ د خپل ټول یو ګټي پاغي کې ورواچو چې دا غي په نتیجې کې زمونږ په خپل وطنونو کې هم د الله تعالی رنگ غالب شي او سرنګي چې دلته د الله په کور کې او مسجد نبوي کې تاسو ته یو خوشحالي او سکون ملاويږي نو که تاسو څنګه چې دلته خلکو ته مونږ تاسو ته حکم دی چې فلیعبدوا رب هذا البيت د دې کور د الله او د رب داغه چې مونږ او تاسو بندگی وکړو غلامی وکړو او د ژوند په هر یو اړخ کې چې هغه د بندګۍ اړخ دی که هغه زمونږ او تاسو د کور ژوند دی که مونږ او تاسو د عبادت نظام دی او که زمونږ او تاسو معاملات دي او که زمونږ او تاسو د ژوند نور شوبې دي هغه ټول باندې الته مونږه الله د دین د غالب کولو لپاره خپل اولاد خپل پیسہ او خپل مهنت شامل کو او هغه په نتیجه کې الته مونږه خپل ورونو ته او خپل الوهیال او کم خلک چې زمون پسماندگان دي دغه وطن خلک هغه ته مونږ او تاسو دا وصیت کو چې هغه خپل رب طرف ته رجوع کی خپل رب ته خپل توجه کی او دا هغه الله ته او قران ته د رجوع په نتیجه کې بیا الته زمونږه تاسو هغه ژوندم د الله تعالی د رضا مطابق شي او هغه ژوند کې هم د دنیا د غزمکه به مونږ ته سره او سپین راو خټ کوي او تاسو هغه وطنونه به بیا د دې قابل شي چې مونږ او تاسو بل ملک ته مزدوري ته لاړ نشو بلکې هغه ملک ته به خلک هغه مزدورو ته برازي کومنګ او تاسو د قران په باره کې چې څنګه د الله تعالی حکم دی چې ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې مکمل داخل شي د دې قران په حرف باندې تاسو عمل وکړئ نو کدا کار مونږ او تاسو وکړو نو مونږ او تاسو چې کله الله ته پیش کیږو نو مونږ بیا تاسو د الله د یو میلمه په حیثیت باندې بزو د الله فرشتي به الته زمونږ او تاسو استقبال وکړي الله تعالی به مونږ او تاسو تخپل مبارک نور به مونږ او تاسو ته الله تعالی وخی او د عرش په سایه کې به مونږ او تاسو له الله تعالی به زیب راکی نو که مونږ تاسو داسې وکړه چې الله هم یې رکو نو الله به مونږ سیر کو خو مونږ خپل ځان یې رکو او دا غي نتیجه به بیا داشي چې مونږ به قیامت په ورځ باندې چې کله الله تزو نو د الله پیغمبر چې مونږ او تاسو په دې تمایو چې هغه زموږ سفارش کوي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اسنا چې هغه د الله پیغمبر چې دلته تاسو د هغه روزي مبارک ته ځای راځي مسجد نبوي ته ځای او په دې تمه باندې ځای چې هغه زموږ شفاعت او سفارش وکړي اسنه چې هغه ستاسو خلاف د الله په دربار کې فیار کټ کی او هغه په نتیجه کې مونږ او تاسو التا یو مصیبت سره مخامخ شو او هغه قران چې مونږ او تاسو وایو چې مونږ او تاسو به شفاعت وکړي نو هغه قران باندې مونږ دلته عمل نه کړي هغه مونږ په خپل ژوند کې نه راوستله او د دې په دنیا کې د غالب کولو کوشش هم نه کړي نو اسنه چې دا قران الټه زمونږ او تاسو خلاف الله په نسبت باندې التا زمونږ او تاسو خلاف یو کیس پیش کی او کدا چې وشي خدای مکا نو مونږ او تاسو بیا د الله په دربار کې چې کله پیش کیږو نو مونږ او تاسو به د یو مجرم په حیثیت پیش کیږو مونږ او تاسو لاسونو کې به اتکړې او زولنې وي او مونږ او تاسو ته به د جنت په ځای د دوزخ پرشته او دوزخ به انتظار کوي چې دا خلک به کله مونږ ته راځي خدای دې نکي چې مونږ او تاسو د دوزخ مستحق شو د مونږ او تاسو خپل ټول جدوجہد او کوشش هغه دا پکار دی چې مونږ د جنت مستحق وګرځو او مونږه د الله د رضا او د منشا مطابق خپل ژوند تیر کو د خپل اهل او عیال ژوند د قرآن او سنت مطابق
هغه مونږ جوړ کو او د الله دین او د الله تعالی رنگ په دنیا باندې غالب کولو د پاره خپل تګو تو او سایو کو زه یو ځل بیا د ادارې اکسو आवाज دا غیته شکریا مدا کوم او غي د پاره دعا کوم چې دا الله دا غي د کوششونو چې هغه د قران د پیغام د عام کولو د پاره کوي الله تعالی د دې په نتیجه کې دا غوي اخرت خکی او دنیا کې دا غیلا الله تعالی عزتونه ورکی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین